نن کدی مور ته پرده میلو ده عمر غیرت د وجې کدی خور ته پرده میلو ده عمر غیرت د وجې کلور ته پرده میلو ده عمر غیرت د وجې خواتین اسلام که مستورات دي په سطر کې دي پرده کې دي عمر غیرت د وجې اور عمر ته د اسلام دولت د خپلې خور فاطمه بنت خطاب د وجې میلو دي د قربانۍ شاته د مور لاس دی د عمر په اسلام راوړلو کې شاته د چا لاس دی د خور لاس دی فاطمه بنت خطاب د خور لاس تا په ځای مال کې د عمر د اسلام راوړلو واقع کتلې ده کنه ده کتلې ها د خور د وجه نه انقلاب راغی او هغه عمر چې خور کې جلال او د قرآن اصل ادب دی مونږ علماء دیوبند کې ادب دی ډېر خلک خبرې کوي لیکن ادب میلاو علماء دیوبند ته دی چاوی دلیل یې څه دی ما 400 ته راشه د علماء دیوبند د مدرسې نوم دارالادب دی د مدرسې نوم د شیخ الادب صاحب دارالادب دی او ماته د بل چا مدرسه وښیه چې د هغې نوم دارالادب وي چې څوک ادب نه پېژني هلته دارالادب نه وي هلته دارالفساد وي هلته دارالفساد وي توجه عمر د پیغمبر قتل پسې روان چا ورته جاو بهن اور بهنوی کا خبر لو ما بل اټک کې دا خبره کړې وه زه ته مسلمانان پیغمبر ختمې ورشه خور دې بل مذهب ته اورېدلې ده غیر دین بل دین ته اورېدلې ده عمر جلال کې راغی استاد قاري صاحب پټ شو خور یې داسې وویله مخې پې تک سور که چې کله یې غوسه ټنډه شوه هغه صحیفه ورق هغه پیج هغه پاڼه بهر پاتې شوه خور ته وایي ته راکړه په دې پاڼه څه لیکلي خور ته وایي عمره ته ناپاک یې پهله ځان پاک کا بیا به دې له لاس وروړې ځکه چې دا قرآن پاک دی قرآن پاک اللہ پاک نبی پاک قرآن پاک دے اللہ پاک دے نبی پاک دے قرآن پاک دے پیاورا کہ اللہ پاک دے قرآن پاک دے نبی پاک دے بدن پاک واڑی لباس پاک واڑی نظریہ پاک واڑی عقیدہ پاک واڑی سوسائٹی پاک واڑی ماحول پاک واڑی خوراک گنده خوراک نه غواړي حرام خوراک نه غواړي یو لقمه حرامه نوړې چې په خېټه کې پرته وه 40 ورځې فرض منځ قبلیږي واجب قبلیږي درس او تدریس جهاد او تبلیغ قبلیږي حج او عمره قبلیږي ها د عبادت د قبولیت دار و مدار دا په اکل حلال سره دی پس سره دی حلال خوراک سره توجه عمر صاحب چې غسل وکړ ځان یې پاک او په پاکو لاس د قرآن هغه پیج پاڼ راواغسته چې د قرآن ادب یې وکړ الله ورته د ایمان دولت نصیب کړ خفه کېږئ مه خو دا خبره واخلې پخوا نه ترجمې وې نه درسونه و نو څوک به قرآن چاله ناظره هم نه ورتله او پښتنو خو پښتنو کې د قرآن دومره ادب و قرآن له به 2 کپړې ورکول یو به د قرآن قمیص و بل به د قرآن غلاف و دا به کمال ادب و او خبرې د پښتنو په کور کې قرآن مجید کوم ځای پروت و د کور د کمرې د کوټې د دروازې د درشل د پاسه به تخته ټکولې وه هغې د پاسه به قرآن ایښی و ادب 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 قرآن ایښی و دا دې دپاره چې موږ دننه بار کېږو چې قرآن زموږ سر د پاسه وي چې موږ دننه بار کېږو چې قرآن زموږ سر د پاسه وي نن په کور کې ټي وي اوچت پروت دی ستا د سر د پاسه ټي وي پروت دی ستا په لاس کې ریموټ کنټرول د تسبیح نشته دی ستا په لاس کې موبایل د تسبیح نشته توجه ناشر قرآن جامع قرآن عثمان ذو النورین عثمان غنیتا رب کائنات د ایمان دولت د ترور د وجې نصیب که چا د وجې راځي صحابو نه قرآن ډک دی د احادیث ډک دی تبع تابعین دور ته راشه د مدرسې سنگ بنیاد دی ختم القرآن د بنین اور د بناتو دی د ابن عمر د مدرسې آغاز اور ابتدا ده توجه ابو قدامه بیان وکړ اعلی کلمت الله د پاره خلکو ته اسلام د پاره قرآن د پاره حدیث د پاره شریعت د پاره جهاد د پاره تبلیغ د پاره ذکر د پاره د الله د دین د پاره جان پیش کې مال پیش کې اولاد پیش کې زه د جان مطالبه کوم د الله دین د پاره جان پیش کوم مال